تا دغه ته لګل د جنسونو تاسو لمدار کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو لبخان شیرپا ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو دا مخال زه په پړانګو کې موجود یم او پړانګو کې بالکل د تاړې نه چې راتاو شي یا په دې بله لار چې سیده راځي په بابا صاحب په اړخ باندې نو مخامخ په دې کورونو کې د کرۍ په کور کې یو مور او لور اوسي. د دې یوه لور هم ده اوس ورسره کور کې ده کیمرې ته نه راځي او دغه مور د پالج وښلې ده. زیاتې خبرې به څوک خو د مور او د لور ژوند څنګه تېرېږي. دا کوم کور چې دی دا د کرایه دی چا چې دلته راوستي وو نو دا یې خپری دی یعنې د هغه ترور ده هغه په مرزو کې اوسېږي او هغه موږ ته مسلسل کالونه اخر کار چې کوم دی دې ځای ته ورسېدلو او دا د هغوی په کور کې موجود یو. مورې ته څه بیماری؟ زه پارچوانې وه یو کال مو چې خو دارو ته راسم زیاته مخه دارو ته چې مخانتان یم دا سوړ نشته تیم دا نظر سیوا د خدای راوکړي هېڅ ورته سم نشته. ستا ګټه وټه څه ده؟ زما ګټه وټه سره څوک راله خیر ته ګاز راکېږي څوک راله څه راکړي څوک څه راکړي بیا خپل کله خوړله کله نه. تا سره به د یوه لور ده دقه راسره یې ده. د لور د سبق ویلی دی؟ نه ورکړی دی را؟ او وګور مزې نشته. واده شوي دي؟ او واده شوی بیا مرور ناسته وه ها نو بس دا هم خفګان د خپل نوم خفګان دی. بچي شته؟ یو زوی دی هغه هغې سره دی دلته؟ هغې سره یې دی. نو خاوند یې تپوس نه کوي؟ نه بس طلاق یې ورکړی د خبره ختمه. مور او لور دلته کې ژوند کوي؟ بس مور او لور ناستو کله او جاړو کله او خاندو. د دې کور کرۍ څومره ده؟ 15 روپۍ میاشته. نه څوک ورکوي؟ دا هم بس خو ډوډۍ چې نه خو خو څوک راکړي نو ځان نه خو څوک وګڼ نشته سم میاشت برابر شوې ده. کرۍ سړی غواړي مې نشته را نو څه درکړه من سره علاج نشته نو کرۍ خو 15 روپۍ سم نه خو یا سنې نو ډېر شي دي خو بس دغه خفګان مې دی چې ما د علاج بې وسیله او د خوراک کاږم بې وسیله من کړه په پیټۍ کې وړنی که دا کور خرچه دی دا پردی دا زمین نه دی که چې ته بوس کولی شي د هر چا نه کرۍ ده بس 1500 روپۍ کرۍ ده او بچون نه خورې تیرې خو دا غواړم چې ما امداد وکړي زه ټکه جوړه چې ما تمام دا لور د خو به بار نشم ویستی کنه چې ما له دونه څوک سره راکوي چې زموږ خپل وخت تېرېږي. نور زه نه غواړم چې یا بنګلې یا جنګلې غریبانان یو زما د خپل ساده سره خدای غذو خو ډېره بېوسه یم ځکه ما تاسو ته اواز وکړ چې راشئ زما خبرې وورئ دا ور دا قرب وورئ. نخر هم تېرې شي نخر راباندې شي هر وخت سینګارات راباندې راشي خو زه نه ویم خو اخر مې د خولې نه خبره وویسته چې دی خدای رابسې کېږي یا الله ما ته خو ډېره ګرانه تا ته اثر یا الله. دا لور دلته څونه وخت نه په کور ناسته د دې د واده میاشتې چې دا ناسته ده نو خدای زه خپل ځان وجاړم که ضرور دې نه وجاړم مخکې به د یوازې ژوند تېرو؟ یوازې به ناسته وم دغه یو ورګوډه دوی مې و هغه خواري مزدوري کې کار سره ځي په هغې زمونږ هېڅ هم نشته. او نوسیم د سرې؟ نسیم راسره د هغه پی د هغه دارو درمنه نو ولې پرېښوله؟ هغه سړي درېیمه ښځه وکړه خاوند دی دې بیا دې سره قشر کوڼې بس دلته بیا راغلم بیا دې ویل چې چوټ طلاق دی ما به خټه کوي زما به سره سات نه تېرېږي. اوس یې ورکې؟ نو خدای پاک ته به ښځی پیدا کړي ولې نه ورکوو؟ صحیح ته چا خو نه اچوم چې خپله کور شي څه به اردو ساتم که زه به ځان ساتم. کتونکو یو خو په دې ویډیو باندې به زما اکاونټ نمبر وي خو ما ته رالیږئ زه به دې کور ته راځم. بل زه درته دا نمبر ویم 0316 98 77 182 دا د دوی د موبایل نمبر دی خو دا ویډیو مونږ امداد له وکړله ها
هسې نه چېر سړی ورته د واده کال کوي د واده کال کوي د واده کال کوي د دې مور دا جړه مو کتله چې نخرې پرې تېرې شوي دي خو څوک بله خیرات زکات ورکړي هغه جمع کوي میاشت پسې مالک راشي څه ورکړې څه پاتې بله میاشت کې به چې څه ټیم راځي نو ډېر سخت ژوند تېروي د دې دا جړه هسې نه ده دا د زړه نه جاړي خپل مېرې مې خبر درنه خو څوک هم راسره نه کوي امداده په دا کتونکو الله سره تجارت دی چاله چې خدای پاک ورکړي د الله سره تجارت وکړي مور یې چا نه به ګیله نه کوي چې چا له خدای وس ورکړي یا به بلکل به درکوي یا تا په زکات خیرات کې هم دغه کولی شي دا خبره نشته دی خو بس هر سړي ته خپل کور چې کوم دی نو هغه عموم ګران دی چلول صرف د پړانګ خلکه دلته کې ډېر ستر مشران مالدار شتمن خلک دي هغوی ته زمونږ خواست دی چې دا مور او لور پکې وپالئ خپل خیرات زکات ورکوي نور شتمن زمونږ ګوري کتونکو ډېره ضرورتمنده ده اوړه نشته غوړي نشته چیني نشته نخرې پرې تېرېږي کرۍ نشي ورکولی پالج وخلې ده علاج ته اړتیا لري ضرورتمنده ده لور ورسره ده یو نوسې دی هغه نوسې د سبق وایي وړوکي دی څلور میاشتو دی نو دې څو کاله پس طلاق وشو د دې میاشتې وکړه میاشتې پس یو طلاق شو بیا زیات د خدای ورکړو ځان سره راوس ورکول بچونه واده کړی شي واده یو کال نیم پس شو کال مخکې واده شي او دا چې کوم دی بیا ولا کور ته ولېږله بچي دی نو زه خو ختمه شم ژاړم که وخاندم د لور دغه غم وجاړي او که نه خپل کتونکو ضرور یې ورسره مرسته وکړي ضرور ورسره تعاون وکړي ډېره مننه خوشحاله